أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. د سورة البقره اخیرنی 280 نمبر آیات مبارکه ده. من ویلو دا د سلورم حصے سلورم باب ده او په دې کې زړې مسلې بیا را مغات کوي. یو مسله توحید وا، دویمه مسله د رسالت، دریمه مسله د جهاد او سلورمه د انفاق فی سبیل الله وا. مخی لله ما فی السماوات کې د توحید مسله وا، آمن الرسول کې د رسالت مسله وا. اوس لا یکلف الله نفسا الا وسعها دې کې د جهاد او د انفاق مسله وا چې الله رب العالمین چا سره ظلم نه کوي، چې د چا څه وسي نو الله به غږدي، کله الله تکلیف نه ورکوي مگر د وس مطابق. د انسان د پاره بدله د هغه نیکو اعمالو د چې دی وکي او په د باندې بوج د هغه بدو اعمالو د چې دی وکي. الله مونږ منی سه دعاګانې دي، موږ یې شو خطا شو د پخوانو خلکو غوندې بوجونه را باندې ما چوا، هغه بوج را باندې ما چوا چې موږ داغي طاقت نه لرو. آخر کې بیا دغه جمله دو درې پاتې کیږي او ورسره هغه کې لږ تفصیل له ورسره د صورت فضایل هغه باندې به بیا درس نو ځکه الله رب العالمین فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف نو ورکي الله یو نفس تا مگر په اندازه د طاقت داغه چې څومره دې برداشت کولی شي. زمونږ استاد محترم حافظه الله تعالی هغه معنا کوله ودا څه مطلب دی چې لا یکلف تکلیف نو ورکي الله دومره ګرانه ولی. لا یکلف الله نفسا حکم نه کوي الله یو نفس تا مگر داغه د وس مطابق. الله تا ته د وس مطابق حکم کوي، استا په وس کې یو سیز نه نو دا غیر ته وینا نه کوي. مثال ته ورستا 10 روپۍ وس کې نو الله د 10 وایي د سنم او جسل ورکی ها. لا یکلف الله نفسا که مسلمانه کدا اعمال چا نشو کوله الله باندې پرستو خدا د وس خبره ده او د وس نه لاندې دا لها ما کسبت د د پارا بدلا د اغانی کو دا چې د کړي وعليها مكتسبت او په د باندې بوج د هغه ګناه دی چې دی کوي. ګورا کسب راوړو بل اکتساب راوړو دي ته وایي مجرد او مزید. یوې د مجرد صيغه راوړه ما کسبت، بل د مزید صيغه راوړه چې اکتسبت. په د کسبت نه په اکتسبت کې الفاظ ډیر دي. ولی بعض علماء یو جدادا چې نیکی کول آسان دي او بدی کول ګران دي، ځکه دا غیر پر حرفونه سره راوړو ډیر نه الکا غلا آسان کار دی که ګران کار څه دي. مونږ کول آسان دي که ګران دي؟ آسان. ها او غلا کول ګران. دا سه نور بد اعمال چي سو کوئی نه نه بد عمل ته بد عمل آسان دي، بد عمل ته بد عمل آسان دي. و اصل کې د دې مطلب دا دی چې
الله وی د نیکو بدله صدا اسانی ده فسنیسره لليسرا اسانی ته به ورسو جنت ته به ورسو د مزو زندګی ته الله دې موږ ورسې کنه او ایک تسبت کې دارا چې ګناه دې وکړه نو بوج خطرناک دی نو الته سخته ده الله دې موږ لپاره راکړي دا یادا مطلب دی ربنا ورب زمنگا لا تؤاخذنا ان نسینا منی سمنگا کچری زمنګ ير شي او وخت انا یا خطا شو کله رانه ير رش او کله رانه خطا راشي دا سم معافتا او دعا غواړه روپیان امتی الخطا والنسیان نبی علیہ السلام زما امت ته خطا او هیر معاف کی سړی نه ير دا کنه اوس روزه دی او روزه ته ير دا خوراکه څنګه شروع کنو ته وته دانه چې لکه روزه ده پرې دا چې کار برابر وي دا په دا الله مې ربانه شوی دی چې خوراک وکړي صحیح ده نو د ځان له روزه نو الته کې هغه بل ته وي چې دې خوري خو زه وکړه خدای دې ما به زل د سي خطا کې ير دي شیرانه زم ځان توله کم برابر یې او اخطانا یا خطا شو منگا ربنا ورب زمنگا ولا تحمل علینا اسرا مبارو پا من باندے بوجو کما حملته علی الذین من قبلنا سنگا چتا بارکڑو پاکسانو باندے چی زمنگنا مخکیو و پخوانو امتونو بانی بازی بوجونو چاگا پا دی امت کے نشتا مثال تور چی کم اندام بے گناہ وکڑلا هغه اندام به کټکو دغه علاج بداو جامه بچ پلیته شو کوبو بنه صفا کېدل ابه په قینچی سره کټ کولا او چې داسې غټه ګناه به وکړله نو یو بل پس به توري راويستل یو بل به وهلو دا دغه توبه بالا قبليږي چې په یو بل باندې د تور گزارونه شروع کړي اسې ګرانه او کاسانه مالا طاقت لنا بی الله من د دې عمل من قبلنا په مخکانو دغه بوجونه چولیو الہ العالمین په من باندې دا بوج ما چوا من ته ګرانه ده د سره خبره ګرانه ده کنه ده او داس نور احکام شاقو پاغي باندې منځونه پیډیرو روزه و تډېره وي اوس مونږ ته الله رب العالمین روزیم کم کړی او ثواب روزیم کم شوی ثواب سیوا شو بل طرف ته منځونه کم شو او ثواب هم اق زوړ دی معراج پښپچ رسول الله تعالی دی کنه نو یو سبانی درس کې دې شراشي چې الله رب العالمین ولا 50 منځونه ور کړیو لاول 50 موسی علیہ السلام ته جراله موسی علیہ السلام د رب د طرف نه د سره وړل هغه ویل الله لاله 50 منځونه ده راکړو موسی علیہ السلام ویل مان بنی اسرائیل زړه چولې دي ها نو دا ځان له بنی اسرائیل دي پوښې کړه نو د دې چې کوم ده نو سره دا ځان له پوره لانجه ده شی صاحب دا ځان له شیندخان تول له چې اوراجه جو پینځه دانګي کنه نو ویلا انشاء الله ته وای چې لګي راته کم کا نو نه حضرت نبی علیہ السلام دوباره موسی علیہ السلام لګله د دې وجه نه د حضرت موسی هم شکریا پکار دا غوړي ها اسه څه دی خیال لې چې 50 منځونه وي نو ټول ورځ شپه به د منځونو وزګار شوه وي الا که کمپیوټرایز وي لکه مونږه چې کو کمپیوټرایز موږ کوم کو کنه ټکا ټکا بس که زر رکعاته په یو غنټه کې کولی حدیث کې راځي د ابو داود او ترمذی روایت ده سړی راغله ده او مونږ کړه ده او مونږ وکړه دغه څه وټکاو نبی رسول الله ورته ارجع فصل فإنك لم تصل بیا لا شمونز وکمونز دینه ده کړه ارکاو کته بار شوه ډیر هغه به کته بار شوه نبی رسول الله والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل واپس دوباره مونږ وکازه کومز دې نه دې شوه نه دې کړه
په دریم ځل چې لاړې وې د الله پیغمبر فرق څه دی؟ نبی علیہ السلام یې نه د رکوع شته دی او نه د سجده شته دی، او د رکوع نه سر لږ رابر او بیا کته په سجده پروت، او د سجدې نه هم چې لږ غوندې راپورته شي دی که د پوزې چېرته په طبقي پسې ونیوله دومره زر راپورته شي، پوه شوې که نه، او بیا ډارې کول شي. هسې څه دې خیال دی؟ جومات ته راشو مونځ وکړو، مونځ مې وکړ، خو د الله په رجسټر کې لیکلی شوی نه وي، ځکه هغه شوی نه وي. خیال ساتل پکار دي. ما لا طاقت لنا. نو ګوره نبی علیہ السلام 9 ځل تللی دی، 45 کم شوي دي، نو پاتې شو څو؟ 15. په کفاره کې 6 وایي، کفاره کې څه دي؟ 6 دي. دا خبره ځان سره یاد ساتئ، ځکه وتر ځان لمونځ دی. نو کفاره چې ورکې د منځونو د 6 به ورکې د ورځې، او اصل کې منځونه څه دي؟ هغه 15. الله رب العالمین او فرمایل چې ما کومه وینا کړې دا هغه بدلیږي را بدلیږي نه، ما د 500 وینا کړې ده، کوي 15 خو ثواب به د 500 درو. خیال شو؟ د دې وجنا وی مالا حملته علی الذین من قبلنا، سم چې تا بار اچول او پاک کسانو چې زمنګ نمخ کېو، الله د سبار را باندې ما چوا. ربنا ورب زمنگا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، مباروا په مونږ باندې هغه چې مونږ دغه طاقت نه لرو، دسې عمل له چې مونږه طاقت نه لرو. بعض وی مراد نه مسخه ده، بعض قومونه الله رب العالمین دغه شکلونه بدل کړي دي، خنزیرانې ته جوړ کړي، شادوګانې ته جوړ کړي دي، نو الله دغه مسخره باندې مراول. حالانکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اخیرنی وخت کې با زما په امت کې مسخه شروع شي، د دې شکلونه به الله بدلای، او داغي وجه بدای چې دای بغانې او سندرغاړي سندري به اوري، ها سو بناوري اوس سندري به اوري، او چې وادي نو غون کله وسره په لړزاین وادي نو غون کله سيو په لړزاین، ځکه چې یو میاش په زمنګ دنګ دوم نه ختمي، یو میاش مخ کې موږ ډزړوزه شروع کړي، پوښ وکړه خیال دی. او بیا چې په ومه کې جګړه جوړ شي او کوړه ته په خپل اړ شي، نو بیا وایي یاره جی کنه بس وکړو اورې، نو بس تا خو مخکې په ګډې دی، نو او تا ول مخکې لاس کې قرآن ورکړو چې خواخ اسخر سبق نه کومه. خیال اوس وېدا چا وېدا په خپل نو ګیله ولې کې د بل چرته د سنت مطابق وعده وکا، خبره به آسان شي. الته مصیبت دار چې بعضی مليان ولا سره دی عوام له د بعضی خبرو اجازه نه دی پکار، اگر چې حدیثو کې بعضی خبر شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آلینو ولو کان بالضف، تاسو خلک خبر کوي د نکانه اگر که تاسو تنبل وای، پوښوي خیال دی. خدا عوام چې دینو دا به د نوک په ځای سوک باندې وېږي کنه دی خوځم بولاره تاسیس آسان کو بسو، نو به دی دمه بمرا ولیر صبر راولي الکا هغه ویلې تنبل له صرف تنبل نور आवाज وسا نشته دی. یو خبره دویمه خبردار چې داغه سردار سامری غړېدل نشته، را سامری بچی چې غړېږي، اولنې غړېدل سامری او امام قرطبی لیکلي چې کله اسخه جوړ کړو داسې وته تاوشه ډانس وته شروع کړ، پښوی نه د سامری بچی څوک په جمعات کې غړېږي او څوک په ودونو کې غړېږي، دا غړېدا ځان غړېدل مخلوق هلته مليانم غړېږي، نو هلته کې عوام وایي چې مړه مليان غړېږي، نو موږ دې غړ شو، خیر دې څه مسله ده. مولا صاحب سره د پټکی غړېږي کنه ا دې لیدلې دي اس په د میډیا دا ور دار سره کاری غړي دا پټکی لوزي را لوزي اره دا بر تاریږي، هاي 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 خاجي اوسه به یو دغه دا یو چې کم دی نو دا
د واده مسله ده. بل دا ده چې دا به چېرته ماشومانې دا تنبلو وایي، داسې نه دي ویلي چې غټې بلاګانې به یو هغه به تنبلونه وایي او په ګاډو کې به شورونه کوي. یاره زه خو بعضې رواجونو ته زه حیران یم د دې خلکو چې په دې خلکو نه هغه پښتو اسلام خو پرېږده، اسلام پرېږده، د اسلام خبره نه کوو، هغه پښتو چېرته لاړه د دې خلکو نه. چا هغه ډول والا یې کور ته دننه کړی او د ښځو په منځ کې ګډی، دا کومه پښتو ده؟ دا کوم غیرت دی؟ ته ځان ته پښتون وې پوه شو؟ هله ګډی که نه کوي؟ پردی ډولکي مار کور ته دننه کوي که نه؟ لکه پته درته نشته. او چې کله په پالنګ باندې خېجئ نو دا پوره د اما او د کماله کان نه دننه کوي، لکه پته درته نشته. نو بیا سبا له وایي یاره چې کوم دی نو څه چل وشو؟ وایي یاره داسې چل وشو، اشاره مې وکړه که نه. هغه وروره په واده کې او په اخترو کې ازادي ده او خپله خوشحالي ده او خپله خپلواکي ده. او په واده کې خو هم هلکان هم د ځان نه جینکۍ جوړې کړي او جینکۍ خو هم جینکۍ دي، پوهېږي په خبره. نو بیا سبا له کاته بل شانتي شي. او اکثر مسله داسې چې د خپلو نه ګورې کار روانېږي، د پردو نه نه ورېږي. دا سوچ وکړئ، د علاقه کې لاړ شي سوچ فکر وکړئ. نو نبی علیہ السلام وایي زما امت کې به مسخ راشي، د دوی شکلونه به بدلېږي او دا به د څه د وجې نه کېږي؟ دوی به ګانې بجانې اوري او ګانې بجانې به حلالې ګڼي. محرم کې 10 ورځې بندي کي او وایي نور ټول کال روا دی. هلکه دا کوم دین دی؟ دا خو ټول کال ناروا ده. دا شي حدیث کې راځي، د ابو داود روایت دی، نبی علیہ السلام وی گانا بجانا اوریدل گناه ده او په دې باندې خوان حاصلول دا کفر دی. خوان ته غستل څه دی؟ دا کفر. بیا ورته وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حکم نه کوي الله یو نفس ته مگر په اندازه د طاقت داغه. لها د ده لپاره ما کسبت، هغه چې د کړي دی والی آمد کسبت، او په ده باندې بوج دغه دی چې دی کوي. ربنا ورب زمنگا لا تواخذنا ان نسینا، منی سمنگا کچره زمون نیر شی وقت انا یا خطا شو. ربنا ورب زمنگا ولا تعمل علينا، مبارا و پمن باندې اسرن بوجو ما حملته على الذين من قبلنا، څنګه چې تا بار کړو پاکستانو چې مکیو زمنگا نا. ربنا ورب زمنگا ولا تحملنا، مبارا و پمن باندې ما اغا لا طاقت لنا به، چې موږ د هغې طاقت نه لرو. واخر دعوانا الحمدلله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم الحساب. وصلى الله عليه وسلم.